سہیل افریدی د کے پی کے وزیر اعلیٰ منتخب کی دو نپس کم فیصلے کول والدے راتلون کے ٹائم کے با کم غټ غټ فیصلے سہیل افریدی کئی پدې ډیټیل سره خبره کو خو هغه نه مخ کې سہیل افریدی چې د کے پی کے وزیر اعلیٰ شوی دی ناغه کم کارونه وکړل ټول پهله خو سہیل افریدی افغان پالیسي اجلاس کې شرکت پدې وجه نکړو چې ترسو ما عمران خان سره ملاقات نه وکړي نو ترغه هیڅ کله هم زدا سي قسم میټینګ کې شرکت نه کومه هیڅ کله هم داسې قسم اجلاسونو کې زه نه شاملېږم ترسو چې ما عمران خان سره ملاقات نه وکړي افغان پالیسي اجلاس کې چې کوم اجلاس شوی دی پدې کې د مل غټ غټ لیډرشپ ټول موجود دي شهباز شریف د ټولو صوبو چې کوم وزیر اعلی علی هغه پکې هم موجود خو د کے پی کے وزیر اعلی پدې وجه شرکتونو کو سہیل افریدی چې هغه چې ترسو زما عمران خان سره ملاقات نه وشوي نو زدا سه قسم اجلاسونو کې شرکت نه کومه بل سہیل افریدی سپریم کورټ چیف جسټس یحیی افریدی ته هم خط لیکل دي چې زه عمران خان سره ملاویدل غواړم چې دغه خط د یحیی افریدی سټاف چې کوم دی ریسیو کړی دی او عمران خان سره ملاقات د پاره سپریم کورټ دروازې هم سہیل افریدی وټاکولې جی عمران خان سره د ملاقات د پاله بل عمران خان سہیل افریدی ته دا پیغام را لېږلی دی چې تخپل کابینه په خپل خوخه جوړه کا د استخپل خوخه چې څوک ځان سره په کابینه کې وزیر کې د استخپل خوخه چې څوک ځان سره په کابینه کې مشیر کې چونکه سہیل افریدی عمران خان سره په دې وجه هم ملاقات کوي چې کابینه کې ځان سره څوک شامل کی خو اوس په خبرو کو چې سہیل افریدی د کے پی کے وزیر اعلی کم غټ فیصله به کوي راتلون کې وخت کې راتلون کې 10-15 ورځې د سہیل افریدی د لپاره ولې ډېر زیات ضروری دي او سہیل افریدی ته راتلونکي وخت څومره مشکل جوړېدی شي په هغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوو ټول نه پهله غټه فیصله چې کومه ده کابینه جوړولو ده جی کابینې جوړولو نه پس د سہیل افریدی ډومبۍ فیصله چې کومه وي هغه به ډېره زیاته اهم وي او په هغه فیصله باندې به بیا سہیل افریدی ودرېدل هغه به هم ډېر زیات اهم وي ځکه سہیل افریدی چې کابینې جوړولو نه پس کومه هم ډومبنۍ فیصله وکړي نو مخالفین به کوشش کوي چې دغه فیصله کې سہیل افریدی کامیاب نه کی نړمنۍ فیصله چې کوم وی ابر سہیل افریدی ډیره زیاته اهم فیصله وی لمبر دویم چې کوم سہیل افریدی راتلونکي ټایم کې کم سټیپ چتول والده هغه چې د آی جی د کے پی کے چې کوم آی جی دی او چیف سیکریټری دی داغه بدلولو د لپاره به سہیل افریدی کوشش کوي ځکه دا یو اسانه خبره نه ده چې د کے پی کے آی جی یا چیف سیکریټری ته بدله ځکه دا وفاق د طرف راځي وفاق د آی جی او چیف سیکریټری چې کوم دی په خپل خوخه باندې تعینات کوي د دې بدلولو د لپاره د آی جی بدلولو د لپاره او چیف سیکریټری بدلولو د لپاره الیمین ګنداپور هم ډیر کوششونه کړو چې پکې ناکام شوی وو نو اوس په آیا سہیل افریدی په دې کې کامیاب شي کنه دا براتلون کې ټایم کې پته لګي بل یو صحافي سہیل افریدی نه دا پښتنه هم وکا چې دغه د کے پی کے وزیر اعلی شوی او 26 نومبر هم را روان دی 26 نومبر هغه ورځ و چې کله د پی ټی آی ټول خلک تلو اسلام آباد ته ولته په غي باندې بیا غفایر شو هغه کې څه کسان شهیدان شوی هم نو اوس دغه صحافي د سہیل افریدی نه پښتنه وکا چې 26 نومبر باندې بتسه کې آیا ته اسلام آباد ته مارچ کې کنا بل بسکه نو سہیل افریدی ویل چې د مارچ خلا فلحال د ما پلان نشته ځکه مونږ لا کابینه نه جوړه کړي او مونږ سټیبل حالت کې نو یو او کې دیشي په 26 نومبر باندې مونږه د پی ټی آی جلسه وکړي نو سہیل افریدی تراتون کې وخت چې کم دی هغه سخت وخت زکه په دې کورسۍ باندې ناسته چې کومه ده هغه ډیره زیاته ګران کار دی الیمین ګنداپور تاسو لړډي معلومه ده چې هغه نه هم د پی ټی آی کارکونان پس خبرو باندې خفو نو آیا سہیل افریدی بدغه د پی ټی آی کارکونان او عمران خان په خپل فیصلو باندې مطمئن کی کنه د براتون کې ټایم کې پته لګي نو ځکه تاسو لموي راتون کې وخت د سہیل افریدی د لپاره ډیر زیات سخت وخت دی نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د دې حواله سره د تاسو سره دا په لکه قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ